نن څو داسې مسایل بیانوم چې د روژې ماتولو په صورت کې قضایي هم ضروری ده او کفاره هم ضروری ده. که چا د رمضان مبارک په میاشت کې داسې شی باندې روژه ماته کړله چې هغه به طور غذا استعمالیږي یا به طور دوا استعمالیږي، کوم شی نو چې مونږ به طور غذا استعمالوو د خوراک لپاره یا به طور دوایي په طور باندې استعمالیږي، هغه مونږ قصدن وخورو د رمضان مبارک په میاشت کې، په داسې صورت کې د روژې قضایي هم ضروری ده او د روژې کفاره هم ضروری ده. دا خبره ما مخکې هم بیان کړې وه چې د کفارې تعلق صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره ده، د نورو روژو سره د کفارې تعلق کله هم نشته. که یو سړی داسې وي چې هغه نه نفلي روژه ماته کي یا داسې وي چې هغه د رمضان مبارک قضایي روژه وي قضا ماته کي په بله میاشت کې وي د رمضان مبارک نه علاوه، نو بیا صرف د هغې روژې قضایي ده، کفاره نشته. نو د رمضان مبارک په میاشت کې که څوک قصدن خوراک وکړي یا څښاک وکړي، په داسې صورت کې د روژې قضایي هم ضروری ده او کفاره هم ضروری ده. دومه خبره، که کوم کس د رمضان مبارک په میاشت کې قصدن هم بستري وکړله، د خپل کوروالی سره کوروالی وکړو، نو په داسې صورت کې هم د روژې قضایي او کفاره دواړه ضروری دي. درېمه مسله، که چا د رمضان مبارک په میاشت کې سترګو ته رانجه واچول او بیا دا یقین وکړو چې د ما خو اوس روژه ماته شوه، هغه نه بعد د قصدن خوراک وکړو، قصدن څښاک وکړو، نو داسې شی نه چې په هغه باندې روژه ماتېږي، د خوراک یا د غذا د دوا دپاره استعمالیږي، په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي او کفاره دواړه ضروری دي. یا داسې یو کس ته هغه مسواک استعمال کړ، مسواک استعمالولو نه بعد دا سوچ وکړ چې اوهو د ما خو اوس روژه ماته شوه، نو هغه نه بعد قصدن خوراک وکړه، قصدن اسکاک وکړه، په داسې صورت کې هم په ده باندې د روژې قضایي او کفاره دواړه ضروری دي. یا داسې یو کس و چې هغه د چا غیبت وکړو، مونږ تاسو اورېدلي چې دا غیبت په دې باندې روژه ماتېږي، داسې ده داسې ده، بهرحال ګناه یې شته، ګناه ځان ته خبره ده، ډېره غټه ګناه ده. که چا د چا غیبت وکړو او وروسته دا سوچ وکړو چې اوهو د غیبت په وجه خو د ما ګناه د ما خو روژه ماته شوله، هغه نه بعد د قصدن خوراک وکړو یا قصدن اسکاک وکړو، په داسې صورت کې هم په ده باندې د روژې قضایي او کفاره دواړه ضروري دي. یوه ښځه ده، هغې د رمضان مبارک په میاشت کې دا سوچ وکړو چې نن خو ماته د حیض بیماري راځي، نن خو ماته ماهواري د ما شروع کېږي، او دی بیا هم روژه نیولې وه، خو غرمه یې دا سوچ وکړو او روژه یې ماته کړه، خوراک یې وکړو، قصدن یې خوراک وکړو، څښاک یې وکړو، نو بیا باقیه چې کومه ورځ وه هغه کې دې ته ماهواري نه راغله، د حیض والا وینه نه ورته راغله، په داسې صورت کې په داسې ښځه باندې د روژې قضایي هم ضروری ده او د روژې کفاره هم ضروری ده. او که چا د روژې په حالت کې د رمضان مبارک په میاشت کې چا روژه نیولې وه او هغه نه بعد د په ویره سره یو شی وخوړ، بیا د ته خپل یاد یې شو چې اوهو د ما خو روژه ده، یا بل داسې کس و هغه د ته ور په زړه کړله چې نن خو د تا روژه ده، بیا ته څرنګه خوراک کوې، نو ده ته پکار ده چې په خوله کې کوم خوراکه موجوده وي هغه د فوراً بهر ته توی کړي. او که چېرته یادولو نه بعد هم یادداشت نه بعد هم هغه خوراکه ده وخوړله، قصدن یې وخوړله او یا اوبه وې هغه یې وڅښلې، نو په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي هم ضروري ده او د روژې کفاره هم ضروري ده.